الطهور شطر الإيمان صدق الله العظیم. محترم حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایلی دي چې پاکي د ایمان نیمه حصہ ده. نو پاکي ویلې شي طهارت دا پاکۍ ته او نظافت ته ویلې شي، او اصطلاح کې ویلې شي طهارت هغې ته چې نجاست حکمي او نجاست حقیقي نه ځان پاکول پاکي حاصلول ته ویلې شي. لہذا دا پاکي بیا په دوه قسمه ده. یو پاکی چې دا د ظاهري پاکی ده، او بله پاکی هغه چې دا هغه باطني پاکی ده. امام غزالی رحمت الله علیه فرمایي چې موږ ظاهري پاکی راولو چې اودس چا دا موږ غسل وکړو، لیکن باطني پاکی موږ دا کوشش نه کوو. نو پکار دی چې موږ د باطني پاکی هغې هم کوشش کوو چې تکبر دی، حسد دی، غیبت دی، دروغ دی او بد نظري ده، نو هغې نه ځان هغه بچ کړو. نو لہذا پاکی داغی اول د ځان نه شروع پکار چې خپل سترګې تورول او غسل کول جمعې په ورځ باندې خاص کر، او دا شانتي او دس چردم ارمسته کول، او ځان صفا سوتره بدن ساتل، او دویم روحاني چې څومره بیماری دي د هغې نه ځان ساتل، نیکانو خلکو سره صحبت ته تلل، هغې سره دا بیماری ختمیږي. یو شیخ سره تعلق ساتل چې هغه ستا دا بیماری تا ته وایي چې تا کې تکبر دی، حسد دی، بنیتي ده، ته ورته خپل حال وایي، هغه ته دا بیماری لرې کوي، وظایف در کوي، او دا شان دي هغې امراضو علاج ته ښایي چې دا کار وکړه، ستا دا حسد به درنه ختم شي، تکبر به درنه ختم شي، دروغ به درنه ختم شي. نو لهذا دا دوه قسمه بیماری او د دې علاج د پاکي دقه علاج دی چې ظاهري به هم ځان پاکو او باطني به هم ځان پاکو. اوس کې غلط تصورات دا نه کول بلکې الله ته متوجه کېدل. نو اول د ځان پاکي راوستل، بیا د هغې نه پس چې د خپل جومات صفایي کول. نبي علیه السلام څومره لویه هستي وه، په خپله باندې یو پیره جومات کې په دیوال باندې بلغم لګېدلی و، چا توکاڼې توکلې وې یا څه بل څه، نبي په خپل لاسو مبارکو باندې هغه صفا کړو. دومره لوی انسان آخرت کې هغه سردار دی، امام الانبیا دی، هغوی په خپله باندې صفایي کوي. نو چې جومات صفایي کول، دا شان دی د مدرسې صفایي کول په خپله باندې، که هغه محتمم دی، که هغه استاد دی، که هغه شاګرد او طالب خو به یې خامخا کوي. دقه شان دی که اسکول کې پرنسپل دی، که استادان دي، ټیچران دي، دقه شان دي سټوډنټان او هغه شاګردان یې هغوی نه پکار دی چې د خپل اسکول صحیح صفایي کوي. دا شان د هغوی ذهني صفایي کوي، غلط تصورات او د ګناه والا خبرو نه هغه والا ذهن د صفا کول، هغه ته وباسل ګناه والا خبرې او ښکلې نیکې او ښکلې اخلاقو والا خبرې هغې ته بیانول. درېیم دقه شان دي د خپلې هغې حجرې صفایي کول، دا بهتره طریقه ده. او دقه شان د کور صفایي، نبی علیه السلام په خپل لاسو مبارکو باندې د کور کې جارو وهله، خپلې کپړې به یې ګنډلې. نو پکار دی چې نارینه یې دا یې شرم نه کوي چې یاره زه سړی یم زه به صفایي کوم. نه، نارینه له هم پکار دی چې صفایي کوي، زنانه له پکار دی چې سړي نه پرېږدي دې کار ته، که مشره ده که کشره ده، نو چې صفایي کور کې کوي نو کور به یې ورسره ښکلی ښکاري. بعضې خلک یې دومره پواړي، پکې چرګانې، پکې سوټي، پکې هر څه ګنده پراته، مېلمانه چې راشي نو هغې خولې ته رومال نیولې. نو پکار دی چې خپل کورونه صفایي کوو، دقه شان دی د خپلې لارې ځان له صفا سوتره ساتو. او دویم دا تبلیغ والا ملګري وایي په عبادت باندې جنت ملاویږي، په خدمت باندې الله تعالی ملاویږي. نو پکار دی چې موږ خدمت کوو. دې باندې دویمه خبره دا ده چې تا ته به فایده یې دا ده چې تا کې به عاجزي او تواضع راشي، او بله فایده یې دا چې جومات کې خدمت کې ذهن بدل الله تعالی ته ځي او د زړه حاجتونه به الله پوره کوي. بله فایده یې دا د صفایي چې ته کې چې د هغې صفایي سره چې ته جومات کې صفایي کې یا بل ځای کې ښه خیال باندې صفایي کې نیک نیت باندې، نو ته به عاجزي به تا کې راشي، خلک به ته به کشر یې تا له خلک د مشرۍ په نظر ګوري. ګوره حدیث کې هم راغلی چې سید القوم فی صبر خادمهم، نو قوم سردار او مشر به هغه کس چې هغې خدمتګار وي. نو پکار دی چې موږ د صفایي که سفر کې ځو هم د صفایي خیال ساتو. یو لوی عالم د مفتی شفیع رحمت الله علیه متعلق تقریبا راغلی دی چې هغه به وایي دومره د صفایي اهتمام کولو او وخت به یې نه ضایع کولو چې یو دسمات یې له باتروم ته لاړو نو هلته کې به یې لوټه صفا کوله، هغه باتروم به یې صفا کوله. نو پکار دی چې موږ په خپل ذات خود ځان نه شروع کړو، د صفایي کولو کوشش کوو. لیټرینونه دي دا دې نه وایي چې د لوی سړی ته به لیټرینونه صفا کړو، نه چې بهر ملکونو ته ورشي پیسو دپاره خو بیا ښه صفا کړي. نو پکار دی چې موږ د صفایي کوشش کوو.
کور کې دا کو حجرو کې دیرو کې د دای صفای خپل عطر لګول هغه مباته غتیلې لګول بای کې درنه کوشش کول نو دې سره به د ماحول صفای بیماری به الله تعالی دای کړی نه دای محلې نه دای کور نه الله تعالی وباسي نو الله تعالی موږ د خپل بدن او د خپل روحاني دنه بنیتی نور بیماری دي باطنی بیماری دي او ظاهري بیماری دي دای صفای کور موږ الله توفیق راکړي او الله تعالی موږ له صفای چې څوک مرګري کوشش کوي دا صفای د خدمت دی الله والا قبول وګرځي د څوک مرګري د موږ د بیانونه اوري انور د شیار کوي ټول الله دنیا د آخرت خوشاله او حاجتونه پورا وګرځي رحمتک یا